بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم د خپل الله نه چې ټول مسلمانان وروڼه خویندې به روغ جوړې او الله جل شانه تاسو ټول د هر قسمه مرضونو نه محفوظ او په امان وساته او الله جل شانه ستاسو د ټولو د زړه شرعي حاجتونه او جایز مرادونه پوره کړه. ملګرو، نن درله یوه اسانه وظیفه در کوم. ډیره زیاته اسانه ده او ډیره طاقتوره ده، ډیره مجربه ده. د مالداره کېدو دپاره، په مال دولت کې برکت دپاره، که چېرې تاسو غواړئ چې الله جل شانه ستاسو په مال دولت کې برکت واچي، په تاسو باندې خپل رحم او کرم وکړي او مالدارم کړي، مال دولت درکړي، غنیم کړي، نو د هغې دپاره درله یوه اسانه وظیفه در کوم. انشاءالله په یقین سره یې کوئ نو ډېر زر تر زره به په تاسو باندې الله جل شانه خپل رحم او کرم وکړي او مال دولت کې به هم اضافه وکړي. انشاءالله ډېر زر به مالداره کړي. د وظیفې شروع کولو نه مخکې خو زه تاسو ته ریکویسټ کوم که چېرې تاسو زموږ چینل نوي سبسکرایب کړي نو ضرور یې سبسکرایب کړئ. دغه شان اساني او ښکلې مجربې طاقتورې وظیفې به تاسو ته په دې چینل کې میلاویږي نو زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. زه اوس تاسو لا دا وظیفه در کومه. وظیفه داسې ده چې کم کس غواړي چې هغه الله مالداره کړي، د هغه په مال دولت کې برکت واچي، هغه به د سحر د مونځ نه پس دا روټین ځان له جوړ کړي چې د هر سحر د مونځ نه پس به 120 وارې دا اسم مبارک وایي، یا ملکو دا اسم مبارک به 120 مرتبه وایي د سحر د مونځ نه پس. نو انشاءالله ډېر زر به الله جل شانه په د خپل رحم او کرم وکړي او دله به ډېر زیات مال او دولت ورکړي. خو د وظیفې یو څو شرایط دي، زه په هره ویډیو کې یم چې د وظیفې شرطونه دي. دې وظیفې سره به 15 وخته مونځ په اهتمام کوئ، ځکه که تاسو مونځ نه کوئ نو دا وظیفه کار نه کوي او په الله جل شانه به پوره یقین او بروسه ساتئ، ځکه چې د حدیث شریف مفهوم دی. الله جل شانه فرمایي وایي زه خپل بنده سره داسې معامله کوم څنګه چې هغه په ما ګمان کوي. نو په الله جل شانه به پوره یقین او بروسه ساتئ. دا زموږ د نن ورځې وظیفه وه. اوس زه تاسو ټولو نه اجازت غواړم، په خپلو دعاګانو کې مې یاد ساتئ. جزاکم الله خیرا کثیرا.